د ټولو نه مخکې زه د اباسین نیوز والا د ځان د خوا د خپلو ملګرو د خوا د زړه له تله شکریه ادا کوم. یقینا چې نن ډېره د افسوس مقام دی، نن یو توره ورځ ده چې په دې نننۍ ورځ باندې په 14 دسمبر باندې که تاسو ټولو ته معلومه وي په 2014 کې په 16 دسمبر باندې په آرمي پبلک سکول باندې په پیښور کې په هغې چې کومو دهشتګردانو حمله کړې وه، نن تقریبا چې د هغې 8 کاله پوره شول، نو موږ د هغه متاثره کورنو سره د ځان د خوا د خپلو ملګرو د خوا د خپلو دوستانو د خوا د هغو سره د یکجهتۍ اعلان کوو او د هغو په دې دوک د هغو په دې غم کې موږ باقاعده طور باندې شریک وو. خو ډېره د افسوس خبره ده چې 8 کاله پوره شو او تر اوسه پورې د آرمي پبلک سکول کم چې د ګلونو په شانتې ماشومانانو او په درزنونو په تعداد کې په هغې کې زیات تر شهیدان شوي، د هغو تر اوسه پورې ملزمان ګرفتار نه کړل شول. او زمونږ د ټول قوم دا خواهش دی او دا ارمان دی او دا کوشش دی چې موږ د پښتونخوا وطن نه په مکمل طور باندې دا دهشتګردي مکمل طور باندې ختمه شي او دلته د امن او د خوشحالۍ یو رڼا دلته جوړه شي. په امن کې که دلته قایم شو په بهترینه طریقه باندې، نو په هغې کې به د روزګار مواقع به پکې وي، د علاج معالجې مواقع به پکې وي، د تعمیر د ترقۍ مواقع به پکې وي. په کومو ځایونو کې چې امن او امان نه نو په هغه ځای کې مختلف طریقو باندې محرومیانې جوړېږي. د هغه محرومیانو په نتیجه کې ملک چې کم دی هغه کمزورتیا طرف ته ځي. نن موږ په دې وخت کې موږ د حکومت پاکستان نه او بیا د خیبر پښتونخوا د حکومت له دا مطالبه کوو چې کم از کم د آرمي پبلک سکول کومه واقعه چې شوې وه د هغې ملزمان دې ګرفتار کړی شي او کم متاثره کورنۍ چې دي کم از کم حکومت له پکار دا دی چې د هغو باقاعده طور باندې د ادرسیانې وکړي. نن هم د هغه ماشومانانو دا ورځ چې نن کمه کېږي په دې ورځ باندې به د هغو سره خلک یکجهتیانې به کوي، د هغو کورونو ته به ځي. نو موږ هم د هغو په هغه غم د هغو په هغه دوک در کې ولاړ یو. بیا موږ په دې حواله باندې دا خبره کوو چونکې په سوات کې موږ هم دا کوشش دی، دا خواهش دی چې په سوات کې بهترین د امن یو فضا قایمي، دلته امن و امان برقراري. د امن و امان د فضا د برقرار کېدو سره به دلته زمونږ مکمل طور باندې کاروباري ادارې به هم په بهترینه طریقه باندې به رواني. د سوات خلک چې کم دی یقینا چې دا ډېر میلمهدوست خلک دی، دا مهمان نواز خلک دی. همیشه دپاره دلته د بهر دنیا نه چې خلک راغلی د هغو د عزت په سترګه کتلي دي. بیا دلته چې کم زمونږ د ټوریزم په حواله باندې وګورئ، زمونږ یو صنعت دی چې هغه هوټل انډسټري ده، په هغې کې بیا هم د بهر نه چې کم دا خلک راځي هغو ته په ډېر بهترینه طریقه باندې د هغوی خوشامنده کوي، د هغو سره ناسته پاسته ورسره کوي. نو موږ ټولې دنیا ته خواست کوو، ټولې دنیا ته خواست کوو، بیا پاکستان عوامو ته خواست کوو چې سوات ته بلاخوب په خطر سوات ته راتلی شئ. په سوات کې مکمل طور باندې امن دی. موږ په هغه حواله باندې دا هم د حکومت نه د خیبر پښتونخوا د حکومت نه د سوات د پولیسو نه دا مطالبه کوو چې دلته کم از کم په ګشتونو کې د پولیس سره د لیویز اف سی او کم چې د ټوریزم دپاره پولیس مقرر شوي دي په تحصیلونو په حساب باندې کم از کم په دې کې نفرۍ کې اضافه وکړئ. بیا چې ډي پي او صاحب راغلی دی نو موږ د ډي پي او صاحب انتهایي مشکور یو چې هغه سوات ته راغی. داسې یو ډي پي او صاحب سوات ته راغی چې په هغه پسې په کوارټ کې د کوارټ عوامو په هغه پسې په هغه په ټرانسفر باندې احتجاج کړی چې دا ډي پي او صاحب دی د دې ځای نه بدلېږي. نو موږ دغه حواله باندې ډي پي او صاحب هم د کاروباري طبقې د نماینده په حیثیت باندې یقیندیاني تسلي ورکوم چې د منګوري د بازار مشران به انشاءالله تعالی د ډي پي او صاحب سره د سوات د پولیسو سره په هر سخت وخت کې اوږه په اوږه باندې بودرېږي. او نن یقینا چې دا کومه ورځ ده دا توره ورځ چې کومه ده 14 تاریخ آرمي پبلک سکول موږ د هغه متاثره کورنو سره د اظهار یکجهتۍ اعلان کوو او د هغو په غم کې او د هغو په دوک در کې باقاعده طور جنازګاه په حواله به دا خبره وکړم چې د منګوري په ښار کې دا یو تاریخي یو غټه عظیمشانه جنازګاه وه چې د والي صاحب د حکومت نه په دې پیپل چوک کې قایمه شوې وه. خو بیا د بدقسمتۍ نه بدقسمتي به ورته وویلو چې د چا نه یې تپوس ونه کړو، د چا نه یې پوښتنه ونه کړه. دلته د دې علاقې د سپین دروبو نه د دې علاقې د مشرانو نه یې تپوس ونه کړو چې دا جنازګاه موږ ورانه وه به دې جنازګاه اثرینه موږ جوړو. نن هغه جنازګاه چې ورانه شوې ده د هغې تقریبا 8 میاشتې به کېږي. عوامو ته یقینا چې دونه زیات تکلیف دی ورته که باد و باراني نو هم دا جنازګاه په پیپل چوک کې په یو ورکشاپ کې په یو
یو آډر ده چې په هغې کې جنازګاه کېږي نو ډېره د افسوس خبره ده جنازګاه چې ده ورانوله په دې باندې به باقاعده طور باندې د علاقې مشران به په اعتماد کې اخیستي وو د بازار مشران به په اعتماد کې اخیستي وو د دې دپاره به داسې ټیکهدار ته به دا جنازګاه ورکړې وه چې کم از کم 3-4 سټیپه باندې به دې کې کار کېدی شپه ورځ پکې کار کېدی نو یقینا چې دا به په یوه میاشت کې جوړه شوې وه اوس هم زه د دې علاقې ایم پی ای ته د دې علاقې چې کم د تحصیل میر دی هغه ته خواست کوم چې کم از کم په دې باندې سوچ او فکر وکړئ چې کم از کم 3-4 سټیپه کې د دې دپاره ګلکاران شو د دې دپاره چې کم مزدور لیبر لګي 3-4 سټیپه کې د دې دپاره شپه ورځ مقرر کړئ چې دا په یو هفته کې که دا جوړه نه وه نو بیا دې ما ته ووایه چې خالد محمدو تا کومه خبره کړې وه غلطه وه نو دا اوس کار شوی دی اوس په دې کې 3-4 سټیپه لګول غواړي که دا ونه شو نو بیا به د دې دپاره موږ باقاعده طور باندې وکینو د خپلو ملګرو سره چې د دې دپاره یو حل وباسو د دې دپاره یو اواز وکړو د دې دپاره یو خبره وکړو